مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم مسلمانان ورونو، ما آیاتونه د الله تعالی د کتاب مقدس او حدیث میں د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارکه وینا وکړو مې لستل. برګر دوستانو، هجرت د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د دین د تقویت لپاره، د دین د خیر لپاره، او په دین کې او په اسلام کې او په دعوت کې د طاقت او د قوت د راوستو لپاره یو ډېر عظیم الشان ذریعه وګرځېده. حضور صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې ډېر زیات سخت تنګ شو او ډېر بې انتها ظلمونه دي ظالمانو خلکو د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې او په ملګرو د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. د حضور صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک قلب مبارک کې دا راغلی چې هجرت کوم. هجرت څه ته ویل کېږي؟ هجرت دې ته ویل کېږي که په یو ځای کې یو علاقه کې ته په دین باندې عمل نشي کولی او تا ته یو بله علاقه داسې ملاویږي چې په هغه علاقه کې ته په دین باندې عمل ښه کولی شي، یا په یو علاقه کې ته مونځ نشي کولی او دس نشي کولی او تا ته یو بله علاقه ملاویږي چې په هغې کې مونځ او دس تا د اسلام حفاظت وي، نو تا باندې ضروري امر دی او تا باندې لازم امر دی چې ته به د هغه علاقې نه ځې چې په کوم ځای کې په ستا باندې د دین پابندي وي، د مونځ او دس د جومات پابندي په تا باندې، ته به د دې علاقې نه ځې او هغې علاقې ته به ځې چې په کوم ځای کې د دین د اودس د مونځ د چاردا د روژې د حج د زکات سهولت ته موجود وي او ته په دین باندې په کاملې طریقې باندې عمل کولی شي، نو دې ته شریعت کې هجرت ویل کېږي. دا به ته کې د شریعت په نگاه سره دا ټول عالم او دا ټول دنیا دوه قسمه ته تقسیمه د قدیم فقها زمونږ دا ټول عالم دوه قسمه، دا ټول دنیا دی دو قسمه ته تقسیمه کړې. د عالم په معنی د دنیا سره یو ته مونږ په خپل اصطلاح کې دارالاسلام وي او بل ته مونږ په خپل اصطلاح کې دارالحرب وي. دارالاسلام هغه علاقو ته ویل کېږي چې د مسلمانانو علاقې وي، مسلمانان پکې په اکثریت کې وي او مسلمانان په هغه علاقو کې په خپل دین او اسلام او مونځ او روژه باندې عمل کولی شي، نو دې ته مونږ په خپل اصطلاح کې دارالاسلام وي.
دارالکفر یا دارالحرب هر هغه علاقه ده چې په هغې کې انسان په ازادۍ سره په دین باندې عمل نشي کولی. اوس کو چېرته هغه ازادي د مونځ او د اودس د چارهدام او د روجې وي هغه بندوي لکه بعضې علاقې په دنیا کې شته. ترکستان ورته ویل کېږي د چین علاقه ده سنکیانګ، په هغې کې په روژه پابندي ده، په هغې کې په پرده پابندي ده، په هغې کې په مونځ پابندي ده. زموږ سره خواته علاقه ده، زموږ د پاکستان سره لګېدلې ده. خو چونکې ستاسو د پاکستانیانو تعلق د چین سره ښه دی، نو که چېرته په کشمیر کې چېرته ډز وشي نو تاسو پاکستانیان بس اسمان ته وخېږئ کشمیر کې ډز وشو، او کشمیر کې چې جومات روان شي نو تاسو پاکستانیان وخېږئ اسمان ته وي کشمیر کې جومات روان. ستا په پاکستان کې چې جومات دارې سکر کې او په سند کې روانېږي او په چین کې د ټول جوماتونه بند راغلي د مسلمانانو روژه نشي نیولي. ښه ګیرې د خلکو نه خورئ. زنانه چې کله دغه په سر کې برقه په سر کې حکومت یې ونیسي په چین کې، دا یو خاصه علاقه ده ایغور ورته وایي. کاشغر نوم به تاسو اورېدلي، کاشغر سنکیانګ. نو که چېرته داسې کافري او داسې رذیل وي چې هغې باندې د دین باندې عمل نشي کېدی، په مونځ په اودس په چارهدام په روژه په پرده د دغه ځای نه هجرت د واجباتو نه دی، ته به دغه ځای نه روځې. داسې ځای ته به ځې چې کوم ځای کې ستا تحفظ کولی شي خلک. خو نن سبا احکامات ډېر زیات بدل شوي دي، جدا شوي دي. تاسو علما طلبا لږ دې ته خیال کوئ، احکامات بدل شوي دي. احکامات داسې بدل شوي دي چې نن سبا جنجال دی پاسپورټ جوړ کړی دی. پخوا زمانه کې خو پاسپورټ نه و کړی. مکې نه چې صحابه تله مدینې منورې ته نو پاسپورټ یې جوړ کړی خو وایې که نه که نه پاسپورټ ماسپورټ خو پکې نه و که نه. زمونږ د دې علاقو نه چې دا خلک تله مهاجر شوي وو او بیا د هندوستان نه دا څونه مهاجر چې کله راغله نو دوی پاسپورټ یې جوړې کړې وې. نه پاسپورټ یې ماسپورټ یې نه وی، پاسپورټ یې ماسپورټ یې اوس راغلی دي. نن سبا لږ تکلیف وي که چېرته سره پاسپورټ وي نو بیا د یو ملک پرېږدي او که پاسپورټ ته سره نه وي نو بیا دې نه پرېږدي. نو لږ احتیاط به تاسو کوئ. زمونږ د ینګ جنریشن یو کار شروع کړی دی، اگر چې د ما خوښ دی، خو شرعي لحاظ سره لږ په هغې باندې تحفظات دي. هغه دا دی چې د چا نه تپوس کوې لکه چېرته ځې وي ترکو ته ځم، بیا چې ته تپوس وکړې چېرته ځې وي یونان ته ځم، او د یونان نه بیا اخوا دوی اوړي نور علاقو ته، جرمني ته لاړ شي، بلجیم ته لاړ شي. دا هم هجرت دی. د دنیا مخلوق روان دی، دا ځوانان روان دي. تاسو دې نه خبر یې که نه یې خبر یې کړم ټول هلکان روان دي. بیا چې هلته ورسي نو موږ خو یو ښه ده چې ورسي چې الله دې کامیاب کړه، خو چې د دین او د اسلام سره ورسي. هلته ورته دا یورپ والا داسې لکه د شکر او د باز غوندې په توجه کې وي. دا هلکان چې کله ورسي که د دوی خو خپه نه لګي. نو د یورپ دا کلیساګانې د یورپ دا چرچونه دوی ریسټ هاوس یې جوړې کړي دي. په یونان کې جوړې کړي دي، په ایټلي کې جوړې کړي دي، په روم کې جوړې کړي دي. هغه ډلې ګرځي دي پېښور ته چې کله په لاره باندې ځي نو د هر هوټل نه به د پسې کس روزي، یله روزه که نه راځه ډوډۍ وخوره که نه. دغه شانتې داسې د هلکان روان کړي. بیا ما ته ډېر ټېلیفونونه وشوي، مونږ دا خو نه پوهېږي، وایي مونږ یو ځای ته بوتلي او مونږ یو حوض کې ولامبولي. دا هغه بپتسمه دې ته وایي، دې ته عیسایان څه وایي؟ بپتسمه. وایي یو حوض کې ولامبولي، اوبې را باندې واچولې، خدای م غرق نه کړي، ایمان نه اخلاص کړی. عیسایان چې کله سړی عیسایي کوي نو یو حوض غوندې هغې کې ور واچوي. د زمونږ هلکان خلک لاړل کله ناکله خراب شي. دلته جنجال کله ناکله جوړېږي چې کله ځي د دې ځای نه هغوی ولې نیشنلټي نه ورکوي. نو دوی ورته ویلي چې موږ قادیانان یو، خدای دې په امان کې وساتي. یقین که دا ستاسو ته ګپ نه لګوم، تاسو وایي چې دا مفتي صاحب هسې جوړ د پښتو خبره چې هسې زیاتې کوي. نه، یقین وکړه زیان ولګي. زه قادیانې یم، دلته مې خلک نه پرېږدي، مولیان مې نه پرېږدي، ښاریان مې نه پرېږدي. او چې کله ځان ته وایي چې زه قادیانې یم نو لاړ چې هلته ځان چې قادیانې شوق شي نو بس بیا دوی پرېږدي. نو د دې ځای نه چې هم ځي نو د کفر په حالت کې ځي، او چې هلته ورسي ډېر کم کسان چې هغه سم پاتې شي. ګورې نو تاسو لږ احتیاط کوئ. ښه
دا خپل زامن وشي ورونه کوشش کوي چې دا هم په دې خپل ملک کې یو که چېرته ډېر زیات شوق هم کېږي نو بیا په ریګولر طریقې باندې دی ریګولر پېژنئ که نه لیګل طریقه په هغه طریقې باندې چې هغه عامه طریقه ده د روټین طریقه ده په چور راستې باندې مه دی کله چې تاسو په چور راستې باندې دی نو سرونه به هم بیلی الله په امان کې وساتو او د دې سره سره کله ناکله به ګورې دین هم بیلی نو د دې خپلو وطنونو نه هجرت کول هغه وطنونو ته که د طلب د رزق سفاري درک ته نه لګي خو دا څوک هم غریبانان نه دي چې څونه یې نو مالدار خلک دي تا چېرته لیدلی دي چې غریب تلي وي انګلینډ کې اوسي نه تا چېرته لیدلی دي چې غریب تلي وي لندن کې اوسي نه د دې علاقې چې څونه مالدار خلک دي نه کله انګلینډ ته ځي یو کله امریکې ته ځي یو کله چېرته ځي یو کله چېرته ځي نو زه به هر حال الله تعالی دې رحم وکړي خو هجرت نن سبا دغه علاقو ته کول اوس کو ستا نیت دا وي چې زما هجرت کوم او مسلمانان هلته به د اسلام او د مسلمانانو تبلیغ کوم خیر دی بیا ټیک ده خو په دې نیت خو څوک نه ځي ټول وایي چې یوروګان به راوړم ډالر یې به راوړم به هر حال هجرت د هغه ملک نه چې کوم ځای کې تکلیف وي او د دین تکلیف وي دا د واجباتو نه دی او باندې عالمان وایي چې نه د واجباتو نه دی د مستحباتو نه راغلی به هر حال د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت اراده وکړه او د دې نه مخکې یو هجرت د حبشي ملګرو د حبشي صحابو 72 یا 82 کسان داسې دي چې هغوی لږ ته ویله پرېږ منه کا ډول د 82 یا 72 کسان داسې راغلي دي چې هغوی هجرت وکړو حبشې ته لاړل او الله تعالی د هغوی په هجرت کې خیر واچو بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کوي یا الله تعالی ما ته هم د هجرت لاره وښیه حضور صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې د خجورو باغ وښولی شو خجورې د عربو او په عربو کې بیا د مدینې منورې خجورې ډېرې مشهورې دي ښه او خاص کر عجوا خجورې ډېرې مشهورې راغلي او عجوا خجورې کې الله تعالی خیر اچولی دي عجوا خجورې چې د سحر په وخت کې وخوړې باچا صاحب نو و خجورې چې دی وخوړې نو الله پاک به باندې انشاءالله د سحر اثر نه کوي او روایاتو کې راځي چې چېرته و خجورې دی وخوړې نو الله پاک پر د بیمارۍ د ګېډې نه په امان کې ساتي عجوا خجورې اسم ښه دي او د مدینې هره خجوره ښه ده زموږ لپاره معظمه مکرمه ده خو عجوا خجورې بیا ډېرې ښه دي ښه دا د صحت لپاره هم ښه راغلي دي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خجورو باغ ولیدو مرګورو ته وی خجورې د کومې علاقې ښه دي وی خجورې خو د یثرب ښه دي د مدینې منورې زوړ نوم څه راغلی و یثرب خجورې د یثرب ښه دي خجورې د مدینې منورې ښه دي دې کې د مدینې منورې خلک ډلې راغله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک باندې ایمان قبول دا ډېر ښکلی کار وشو دا تاسو وایئ چې دا ولې ډېر ښکلی کار وشو تاسو د دې نه نه خبر دا چې کوم کلي کې سړی تنګ وي که نه او یا د بل کلي خلک وله راشي ورته وایي چې راځه صاحب داسې غټ جومات هم دله جوړ کړی دی چې خمدیدار جومات دی او دی هلته لاړ شي او دا څومره خلک ورته ناست دي نو خامخا د مولا او د قاري او د حافظ صاحب په زړه باندې څه ارمان دی د دین خورول د انبیاو په اړه باندې ارمان د څه راغلی وي د دین خورېدل یا الله دین خور کړي یا الله دین خور کړي یا الله دین خور مکه کې دین نه خورې مخالفت او سخت شدید مخالفت او دونه ناکاره مخالفت و چې هغه مخالفت بیا ورسېد قتل و قتال ته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شهید کېدو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وژل کېدو خبرې شروع شوې حضور صلی الله علیه وسلم له فضا تیاره شو مدینه منوره کې او دا تکویني امر ومونو تکویني امر په معنا د دې سره چې مخکې ما تاسو ته ویلي کنه چې په توراتونو کې او په انجیلونو کې او د ټولو خلکو رایه دا وه چې په مدینه کې به آخري پیغمبر پیدا کېږي مکه کې پرې پیدا کېږي او په مدینه کې به روځي او په مدینه کې به هجرت کړي نور په مکې کې صرف پیدا شوي او پاتې شوي او مدینې ته هجرت نه وکړو نو بیا خو پیشنګوی سر ته نه رسېدې کېده پیشنګوی خو به علي سر ته رسېدې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغلی او چې کله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته نو راغلی او داسې پاتې شو بیا خو پیشنګوی سر ته نه رسېدې الله تعالی د اجازت الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم له اجازت ورکړه او چې صحابه په دې راشي پوه شو لږ غوندې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان دی نو هر چا اوښې تیارې کړې
مونږ چې چېرته استعماله ځو که نه د صاحب استعماله چې ځو زر روبې ته چې کله ځو استعماله نو ټول راشي مونږ به نن د سره ځو مونږ به نن د سره ځو بل ورځ چې مونږ تلو یو جلسه وه نو یو سړي راته رنګ وکړو وایي جلسې له به ځې ما او ځو وایي زه به هم در سره ځم مېمون خو رسېدلي وي خامخا وایي چې زه به تا سره موټر کې ځم نو مې ته خو ما په دې 15 کاله کې نه لیدلې ما سره موټر کې ځې دا داسې اسانه خبره راغلې نو هر څوک وایي چې لاړ شو نو هر چې اوښې تیارې کړې ابوبکر صاحب اوښه تیاره کړه 2 عمر صاحب اوښې تیارې کړې 2 عثمان صاحب اوښې تیارې کړې 2 او دا ټولو دا یو چې موږ د خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لاړو باچا صاحب کو ته جم دی وتا به موږ تیاری کړې کنه وای کنه یو کنه باچا صاحب ولې دا چې پس پس کېږي جوابیانو نو یاري دي ته جوابیانو نه مې چې دغه جوابیانو نه ګورو نه یاري برابرې نه ګوري ان شاء الله راغی بس کار وشو د دې جوړې کار خلاص خبره مې دا کوله بس اوغه تیار کې حضرت عمر صاحب راغی دا الله پیغمبر زبر سره زما ګوري ښا حضرت عثمان صاحب راغی او مالدار مرید ته موږ ډېر خوشالي مليان مالدار مقتدي ته خوشالي کنه تاسو دې نه خبر یې سلیم استاد چې مقتدي غریب نه مولا وته راځي څنډه راوځي سمه هر وخت کې مسلې دا یار محمد راشي ډېر را خوړل دي دلته زموږ یو مقتدي دی او چې اتانی پکې نه نشته او دلته راشي موږ هر وخت خاري وو ته اوس ناس نشته کې خندل به او چې کله داسې لږ سیټ غونته سامې غونته راشي موږ دوه چې خیر علي ولا کچای به تبا شو دا خیر بولا دې ګوره خیر پکا بیګه کړه زرینا ودغه کې باندې ګوره او نارو خپل نارو بس خبره مې دا کوله چې هر سړی مالدار ته خوشحالي خو دغه د پیغمبرۍ دربار راغلی او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار راغلی عثمان صاحب راغی یا د الله پیغمبر زبر سره ځم عمر صاحب راغی یا د الله پیغمبر زبر سره ځم او چې د چا په قسمت کې الله تعالی دغه مرګرتیا لیکلي وو د هغه نوم په قرآن کې اذ قال لصاحبه لا تحزن سره را روانو زما په دې نقطو پوهېږي چې د چا نوم په قرآن کې اذ قال لصاحبه لا تحزن مه یېرېږه ثاني اثنین 2 په 2 د هغه نوم څه راغلی ابوبکر الصدیق عبدالله ابن عثمان حضور صلی الله علیه وسلم ته وی اوښې تیارې کا زوبه یوې د ځان سره غلام واغست یو ابوبکر صاحب شو یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی صاحب ورکوټ یو او په کومه شپه باندې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووتو په دغه شپه باندې دې رجیلانو دې مشرکانو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور مبارک نه داسې ګیره واچول او د دې ګیرې واچول چې نن به بس اخري کاري د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شهید کوو روایات کې راځي د الله پیغمبر سره جبرئیل علیه السلام راغی خو احتیاط کوه احتیاط د واجباتو نه دی ګورې پوهېږې که نه احتیاط د څه نه راغلی واجبات حفاظت د نفس د واجباتو نه دی احتیاط د واجباتو نه دي مونږ ته خلک وایي دا مفتي صاحب ځان پسې ټوپکې ګرځوي تاسو به اورئ ما یې دا کومې چې دلې شهیدان کړه د ثواب په نیت یې دلې شهیدان کړه د حسن جان مولوي صاحب نه راواله د عادل خان صاحب او دا ټول راواله د سمیع الحق صاحب د ثواب په نیت هم وژني ګورئ تاسو همیان چې یو بل وژنئ نو ګناه ګڼئ مونږ مولیان چې یو بل وژنو نو بیا ثواب ګڼو ګورئ ښه ثواب خبره پوهېږئ غلط خلک یادو نو د ثواب په وجه حضور صلی الله علیه وسلم له جبرئیل علیه السلام راغی احتیاط جبرئیل علیه السلام خلک ګیر چاپېره ناست دي او خدای دې په کټ کې به خپل نه څملي حضرت علی رضی الله تبارک وتعالی عنه یې راواغسته دا هم د حضرت علی صاحب ډېر لوی فضیلت دی که اما په خبره پوهېږي دا ګران کار دی دا د تکلیف والا کار دی چې په عین مورچه کې ته ګولې ته ودرېږي د خپل مشر دپاره او چې زه قرباني ورکوم او زه ما دا سر دی ستا په سر کې نه لاړ چې دا ګران کار راغلی حضرت علی رضی الله تبارک وتعالی عنه
په کټ مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سم لاس خلکو به د کافر او د مشرکانو به دا سر داسې روچت کړ دا خو محمد پروت دی په کټ کې صلی الله علیه وسلم دا محمد پروت دی په کټ کې چې داسې لږ نیمه شپه شوه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوره راووت د کوره چې کله راووته نو دا صورت یاسین یې شروع کړ دې کې ډېر لوی کار دی د دفع د دشمن لپاره صورت یاسین ډېر ښکلی شی راغلی دی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین او خاص کر صدن ته چې کله راورسي نو دغه ډېر ښکلی د نظر د دشمن د بندېدو لپاره بهترین شی راغلی دی تاسو وظیفې کوئ که نه کوئ وظیفې کوئ ښه ماله بل ورځ چا تاسو ورته څه دغه مغه وایې مونږ تاسو دا تیغبندي نه ده ګورې خاص ویم دې ته مونږ آیات الحفظ ویو څه ورته آیات الحفظ دا شیزونه ځان سره ساتئ ښه د بیمارونو به بچ یې د تکلیف نه به بچ یې د جنجالونو نه به بچ یې د الله په کتاب کې خو ډېر لوی کار دی جادو دی د جادو په زور سره بچ کېږي او عالمان قاریان حافظان او بزرګان دي د قرآن د آیاتونو په زور سره نه بچ کېږي د ذهن کې مرانه والی ګور نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم سورت یاسین شروع او شګې راواغشتې په دې ټولو باندې ور واچول الله تعالی ړانده کاڼه کړ حضور صلی الله علیه وسلم یې داسې منځ کې روان تر دې حده پورې دا جامع به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته داسې ورسې ولګېد خو به یې دا جامع به ورته ولګېده خو بیا به الله تعالی حفاظت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ړانده شو کاڼه شو صمون بکمون شو الله تعالی حفاظت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور صلی الله علیه وسلم قوت بیا ما تاسو ته ویلي د هر دشمن سره چې مقابله کوي نو په عقل باندې به کوي په څه باندې په عقل که هغه هر قسمه دشمني که هغه ورکوټي او که هغه غټي خو په څه سره به کوي په عقل الحرب خدعة حرب او جنګ څه شي راغلی دي خدعه او خداره مدینه منوره دې طرف ته وه د مکې مکرمې نه کم طرف ته نه دې طرف نه زه تاسو ته څو ځله ویم چې تاسو اوس بالفرض پړانګ هر طرف ته به ځئ په موټرسایکل نو په دې به ځئ که نه دې طرف ته خو به نه دی که نو تاسو میزاډیروال او تاسو علاقې والا چې ځي نو دې طرف ته به ځي او دغه باندې میزاډیر والا چې ځي او جورې والا چې ځي نو کوم طرف ته به ځئ وایه هلکه دې طرف ته به ځئ که اوس که ته موټرسایکل را روان کړې او دې خوا ځې او دا پړانګاري موټرسایکل را روان کړي دې خوا ځي خو څه چل به یې که نه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخه چل وکړه غار ثور د مکې مکرمې دې طرف ته راغلی زه وله تلیم حضور صلی الله علیه وسلم دې طرف ته ووت سهار چې خلک را پاڅېدل کتل به د حضرت علي صاحب د بسترې تالي چې پکې پروت و ویل دا ولې نه پاڅېده محمد صلی الله علیه وسلم چې را دننوتلو او کټ یې وکتل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو حضرت علي صاحب پروت را الوی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووت شیطانان تو ابلیسان منافقان بیا را جمع شو وایي چې څوک دی راولی نو اعلانونه شروع شو کله چې د سړي نه دشمن اوچت شي نو بیا څه کوي اعلانونه کوي د پلانکي د سر مې دونه قیمت مقرر کړه د پلانکي د سر مې دونه قیمت مقرر وایي څوک به راولی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو خان به وله ورکړو خلک روان شو اتفاقي د خلکو ذهن کې دا و چې دوی په دې تللي دي نو خلک ټول په دې روان حضور صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر صاحب سره یو غار ثور ورته ویل کېږي دا قدیمي غار دې قدیمي غار کې نه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې ورځې تېرې کړې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت لپاره طبعي او دنیاوي اسباب مهیا کړه دا دې ته اشاره ده چې ګورې طبعي او دنیاوي اسباب د خپل حفاظت لپاره اخیستل جایز دي یو خدا ده چې حضور صلی الله علیه وسلم اختفاء اختیار کړه پټوالی اختیار کړه بل دا د روایاتو کې راځي یو جولاګی راغی جالی واچوله زرقاني نقل کړي دي بل روایاتو کې راځي یو کوړکوړه راغله یو کونتر راغله یو جالی واچوله په دې خوله کې دا دنیاوي اسباب چې کله حضور صلی الله علیه وسلم دننه کېږي نو ابوبکر صاحب ته وایي مه دننه کېږه زه به اول دننه کېږم حضور صلی الله علیه وسلم یې کېناو ابوبکر صاحب دننه شو د دننه کېدو سره صفایي سترایي دا غځې وکړه کم خش و خشاک چې و ځکه شړ غار راغلی یو دغه ځای پاتې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم
یعنې نور بیا پکې راتاویږو، نور د خدای دا وابیان تباه برباد. هر شی ختم کړی وای، حیران مشه هر شی ختم کړی، څه چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادګارونه هغه ختم. ته سعودي کې ریاض کې پاتې شوی که ریاض کې نه پاتې شوی؟ ریاض کې دا ریاض والا به زمانه خبره وي. ریاض کې د محکمې عمارت ته ویل کېږي، د محکمې عمارت سره خواته داسې یو بله قلعه اچولې ده، هغه قلعه کې د دې رزیلانو دا جامې را جمع کړي دي. رزیلان څه چاته وایي؟ دا د دوی دا بادشیان، دا وابیت یې چې خور کړی، دا پکې عبدالله دی او دا پکې کنګ فیصل دی او دا پکې یو تماچه ده پکې، دې تماچې ته دوی تپانچه وایي، یو تپانچه ده پکې، تپانچه عبدالعزیز یې پې لیکلي دي، ما په خپله لیدلې ده تماچه د عبدالعزیز. نو زه ورغلم ما دا د چا تماچه ده وي؟ دا د عبدالعزیز تماچه ده، توپانچه تو عبدالعزیز، توپانچه د عبدالعزیز. ما یو ځل داسې بیت الله مسکو، نو یو شرطي والا راغی ما ته وایي ما فی المسجد، دې ته وایي چې لکه میخ ښکلوه میخ ښکلوه. اتفاقي کار دا و چې په دغه زمانه کې بوش تللی او کنګ عبدالله هغه په جده کې ورسره ملو شو، د یو بل لاس یې ښکلو کړي وو، بوش د ده لاس ښکل کړی و، ده د بوش لاس ښکلو، او داسې ګړبړ. نو ما د بوش لاس ښکلول جایز دی او د بیت الله ښکلول ناروا دي. د بوش لاس ښکلول څه دي؟ جایز. او د بیت الله ښکلول څه راغلي دي؟ ناروا راغلي. نو څونه اثار چې دي دې ظالمانو ختم کړو، داسې مزیدار اثار. د امینې صاحب قبر روانۍ، امینې صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور مبارک، او دا پاکستانیانو دا بریلیان خو دې خدای پاکه د پنجاب دا بریلیان ول یو دا کپړې پچي او دا ګلونه پچي او دا کپړې پچي او دا ګلونه پچي. تاسو به دې قیسې نه یا خبر یې یعنې د عبدالله صاحب قبر روانۍ او دا خلک ورځي بیا جوړوي یې داسې نه خو لکه کاڼي ماڼې دې کېدي. نو توپانچه د عبدالعزیز خیر دی، برکت دی پکې، او توپانچه د پلانکي کې برکت راغلی دی، او چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آثار چې هغه ټول روان کړه، تاسو نه یې خبر، ټول یې روان آثار پېژنئ، د برکت ځایونه یې ټول روان کړه. دې وابیانو ظالمان صرف حضرت شاه صاحب فرمایي دا یو ځای پاتې دی، دا غار سور پاتې دی. غار حرا نه دی، یو شل کرته په دې باندې خلک مړ کړه چې مخکې ځې ته په دې قصه پوهېږې. بیا پوړی ورته دي، پاکستانیانو ورته پوړی کړی، هغه پوړی روانې کړی، دوی متواګان ورته وي، دیوابیانو کې یو مشران چې کوم دي ته پوړی روانې کړی، شل ځلې روانې کړی. حکومتي اوس هم پابندي ده غار حرا ته به نه ښایي چې غار ثور او غار حرا هغه ځای دی چې اوس هم د عینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد مبارکه د دې سره لګېدلې، دا ډېر لوی د برکت ځای دی. حضرت شاه صاحب فرمایي، کشمیري صاحب فرمایي زه غار ثور ته لاړم، غار ثور ته چې کله لاړم نو دا کمیس مې ویلر کو، ځان مې سم په دې ځایونو پورې ومږه، او د دې لپاره مې ومږه چې ما وایي چې دا هغه ځایونه راغلي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد مبارکه د دې سره. ما ته دا خبره یاده وه، زه 2-3 ځله ورته تللی، زه چې کله لاړم نو کمیس خو مې نه شو ایستی ځکه چې خلک ډېر زیات، خو ما به پسې سم ځان داسې ومغه. دا د حضور صلی الله علیه وسلم آثار راغلي. حضور صلی الله علیه وسلم 3 ورځې غار ثور کې تېرې دا ظالمان را روان شوي او دوی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفتیش کو یا د دشمنۍ لپاره یا د دې لپاره چې دا انعام والو. روایات کې راځي دا خبرې ابوبکر صاحب واورېدې، روایات کې راځي دا خپې ابوبکر صاحب ولیدې چې دا کافران را روان تر دې حده پورې چې خولې ته داسې راورسېدل، د دې غار ثور دې خولې ته داسې راورسېدل، ودرېدل دې خولې باندې. نو یو وایي دې کې بی بل وایي دې کې څه کې ته نه ګورې چې دا د کوکوړې جاله ده، دا د کوثرې جاله ده، او دا د جولاګي دا جاله ده، چې د جولاګي دا جالې نو چې ننوتل دا خبر باندې شوي که نه. حفاظت الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت ابوبکر صاحب یارېدلې مو دغلته ویو د الله پیغمبر سړي خو راغلل، الله تعالی د دې ذکر کوي، اذ قال لصاحبه لا تحزن، کله چې خپل ملګري ته ووایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ملګری څوک راغلی؟ ابوبکر. لا تحزن ان الله معنا، الله زموږ سره راغلی دی. 3 ورځې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تېرې کړې. حضرت اسماء ورته ویل کېږي دا د حضرت عایشې صاحب خور ده، د ابوبکر صاحب لور ده، دا داسې وړه راغلې وه، دې پورې به مور ترکاري وتړله،
ځکه اوچتول یې نه شوه او دوی به پټ پټ دې 3 ورځې کې د رسول الله صلی الله